موبایل د وجې نه نن سبا که ځوان دی هغه د قرآن نه لرې دی، د قرآن تلاوت نه کوي، دغه موبایل به یې په لاس کې نیولی وي او د الله د کلام تلاوت نه کوي، دغه شان د الله د کلام سره نسبت نه ساتي او دغه شانتي د دین او د اسلام متعلق چې کوم مسایل دي نو هغه نه زده کوي. او دا ټوله وجه د دې موبایل ده چې موبایل انسان دومره مصروفه کړی دی چې دا انسان د الله عبادت ته د دغې موبایل نه وزګارېږي، د الله د کلام تلاوت ته نه وزګارېږي، د الله د رسول طریقو ته نه وزګارېږي. بس دغه یو موبایل یې موندی دی او په هغې کې چې دی نه خپله زندګي دا استعمالوي. حالانکې د دې زندګۍ مثال د واورې دی، څرنګه چې یو انسان دا واوره راوالي او دا په یو کولر کې واچوي نو ټیم په ټیم باندې به دا انسان د هغې نه یخې اوبه استعمالوي. او که چېرې دا انسان دا واوره راوالي او دی یو اسې عام ځای کې کېږدي او دی بیا تمه د دې ساتي چې زه به د دې نه یخې اوبه استعمالوم، نو دغه بیا اسې فضول خبره ده. نو دقه شان د انسان د زندګۍ مثال دی، که دی په صحیح طریقه باندې استعمالوي نو دی انسان ته پیدې ډېرې میلاویږي، او که دا انسان یې په ناجایزه طریقو باندې استعمالوي نو ده ته به نقصانات بیا ډېر میلاویږي. د سترګو سوداګر یم ستا سترګې دي په څو نظر یې درنه غواړم دې په ژوند که